الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شريف شوق سروا آية. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل قدر معزز مسلمانان رونو، د انسان په دنیا کې دو قسم زندگی تیریږي. یو تا جسمانی زندگی ویل شي او بل تا روحانی زندگی ویل شي. جسمانی زندگی د انسان د هغه وخت نه شروع شي کله چې دا انسان د مور په خېټه کې د سلورو میاشتو شي او الله جل جلاله د سلورو میاشتو نه بعد د په جسم کې روح واچي. نو د دغه سلورو میاشتو نه بعد د انسان جسمانی زندگی شروع شي، حیات ته ورکړی شي، ژوند ته ورکړی شي. او یو روحانی زندگی هغه داسې زندگی وي کله چې انسان دنیا ته راشي او د ده څه عمر تیر شي، د شعور او په ده کې عقل راشي او دی په ښه بد باندې پوه شي او اسلام کې ور داخل شي، نو د ده روحانی زندگی شروع شي. که کفر او بدعت کی وی او د هغې نه راوځي او اسلام قبول کی، په پوره دین کې پوره داخل شي، نو د ده روحانی زندگی د دغه ټایم نه شروع شي. څنګه چې موږ دنیا کې په خپله جسمانی زندگی باندې کوشش کو، محنت کو، خپل جسم دے زما بدن دے د هغې دپاره ظاهري هر قسمه د ښکلیوالي، د تزیین او د آرایش هر قسمه سامانونه زه مهیا کوم. زه بازار کې ګرځم، د خپل وس مطابق ښه کپړه اخلم، ځان له ښه تیل ښه عطر اخلم، ځان له ښه پیزار اخلم،
ځان له د خپل وس مناسب د سوارۍ انتظام هم کومه. نو چې څنګه جسم ته د دې شیزونو ضرورت دی، دغه شان د روحاني زندګۍ د پاره هم د داسې سامان ضرورت دی چې په هغې سره موږ خپل روحاني زندګي هغه تزیین او آرایش ته ورسو، ښکلیوالي ته یې ورسو. او بیا که موږ سوچ وکړو نو د دې روحاني زندګۍ سره او جسماني زندګۍ سره الله جل جلاله د انسان د کتلو دپاره دوه سترګې ورکړي دي. زمونږ په دې سر کې چې کومې دوه سترګې دي، دا زمونږ د جسماني زندګۍ دپاره دي. او دوه سترګې الله جل جلاله زمونږ زړونو کې پیدا کړي دي. پښتو کې مونږ وایو د زړه په سترګو یې وګوره. نو دا اسی یو متل نه دی بلکې دا حقیقت دی. نو دغه دوه سترګې په دې باندې مونږ د روحانیت امور زده کوو، روحانیت په دې باندې مونږ زده کوو. په عامه اصطلاح کې دې ته، عام د علماو په اصطلاح کې دې ته یو ته ویلی شي بصارت او یو ته ویلی شي بصیرت. بصارت دې نظر ته ویلی شي، مونږ په دنیا کې ګورو دا مایک دی، دا جنماز دی، دا مسجد دی، دا پنکه ده، دې ته ویلی شي بصارت، نظر. او یو د بصیرت، بصیرت د زړه هغه سترګو ته چې کله د انسان هغه کولاو شي او په هغې باندې کتل شروع کي، نو هغې ته ویلی شي بصیرت. د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو اتقوا فراست المؤمن، تاسو د مؤمن انسان د فراست نه ویریږئ، د هغه د زیرکۍ نه ویریږئ. فانه ينظر بنور الله، ځکه چې دغه انسان ته الله جل جلاله د خپل جانب نه داسې یو نور ورکړی وي، یو قوت ورکړی وي چې بل سړی هغه پیژني چې یاره دا پلانکې سړی چې کوم دی نو دا د دې درجې سړی دی. مثلا دا بزرګان د دې مخې ته چې به څوک راتله نو مخکې به آداب لیکلی شوي چې ګورئ د بزرګ مخې ته ډېر په ادب او احترام سره کښېنه. الله جل جلاله دې بزرګ له دا شان ورکړی دی چې ستا په زړه کې کومه خبره راځي دته پته لګي، هغه پته ورته د الله جل جلاله د طرف نه یو نور ورکړی شوی، یو بصیرت ورته ورکړی شوی، د هغې د وجې نه دته پته لګي. بعضې وخت کې مونږ ګورو یو کس یو خبره وکړي چې یاره دا پلانکې کار نه دی په کار داسې، حالانکې که حقیقت وکتلی شي نو د دنیا ظاهري طور باندې هغه کار کول پکاري، خو یو بزرګ به ووایي دا کار نه دی کول پکار. بیا چې اخیره کې نتایج راوځي نو بزرګ چې کومه خبره کړي هماغه شان هغه ثابته شي او سچ. د هغې وجه دا چې دغه بزرګ لا دغه نیک صالح انسان لا الله جل جلاله داسې یو نور ورکړی وي، داسې یو فراست ورکړی وي چې هغه ګوري د دې کار نتیجې ته، د دې مارل ته ګوري، هغه نتایج معلوموي چې یاره اخیره کې به د دې څه انجام راوځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو ویرول، د دې خبرې نه مونږ ویرولو چې تاسو د مؤمن د فراست نه ویریږئ. مؤمن خو به عام تا ته داسې ساده غونته کې ښکاري چې یاره دا خو شډل بډل سړی دی، دی خو په هېڅ باندې نه پوهېږي. خو لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي تاسو د دغې مؤمن ساده باده انسان نه ګونې ویریږئ. فانه ينظر بنور الله، دا سړی د الله جل جلاله د طرف نه یو نور دته میلاو شوی، په هغې باندې ګورئ د خلکو تلل کوي. امام قشیری رحمه الله لوی د تصوف امام تیر شوی دی، الرسالة القشیریه، هغه یو کتاب لیکلی دی تصوف باندې. هغې کې هغه یو خبره ذکر کوي، خبره امام احمد بن عاصم رحمه الله انطاکی دا هغه یو قول نقل کوي. هغه به خپلو شاګردانو ته، خپلو مقتدیانو ته یو خبره کوله، ارشاد به فرمایه چې تاسو خلق
چې کله د اهل صدق په مجلس کې کینئ، د رښتونو خلکو په مجلس کې د هغوی چې کوم دی نو په دایره کې کینئ، نو یاد ساتئ خپل زړونه صفا کوئ. مثلا 2-3 کسان 6 کسان 10 کسان کینی گپ شپ لګئ، یو کس پکې یا څه مشوره کوي، یو کس پکې د دې دپاره کینی چې زه به ورسره هم شامل شم، خو لیکن دغې خاص ته خطاب دی چې ګوره یاد ساته ته چې کله په داسې مجلس کې کینی نو خپل زړه صفا کا. فجالسوهم بالصدق، تاسو ورسره کینئ په صدق دل سره، زړه مکمل طور باندې صفا کا، د هغه خلکو په مجلس کې کینا. فانهم ينظر بنور الله، ځکه چې دا خلک دا د الله جل جلاله په نور سره ستا زړه طرف ته ګوري. تر دې پورې لیکي چې د دیو دا نظرونه دا جاسوسي کوي ستاسو په دې زړونو کې. د دې بزرګانو چې کله ته ورسره یو مجلس کې ناسې، نو د دې بزرګانو دا نظرونه ستا دې زړه ته ننوځي او جاسوسي کوي ستا په زړه کې چې کومې خبرې راځي، الله جل جلاله هغه دې ته ښیي او داسې پکې ګرځي چې ستا زړه معلوم کړي چې ستا په زړه کې به اوس څه، اوس به ته داسې څه ناشنا خبره چې کوم دی نو د زړه نه راوباسي، او بیا چې کله ستا پوره د زړه انکوایري وکړي واپس چې کوم دی نو خپل نظر هغه بهر ته راوباسي. دا د بزرګانو یو لوی شان دی. الله جل جلاله دقې مؤمنانو ته یو شان ورکړی. بعضې وخت کې یو مجلس کې به څوک ناسي، خو چې یو بزرګ ناسي، یو مشر چې کوم دی نو نیک انسان ناسي، یو مخصوص شخص به خبره نه کړي، هغې ته به مخکې چې کوم دی نو د هغه جواب میلاو شوی، ذهن ته به یو خبره راشي چې یاره د دې به څه چل کېږي د دې خبرې، هغه لا ذهن ته خبره راغلي، هغه بزرګ ورته خبره د مخکې نه جواب ورته بیان کړی. د دې مثال به زه تاسو ته درکمه. د قاسم نانوتوي رحمه الله متعلق راځي، لوی بزرګ تیر شوی دی زموږ د علمای دیوبند، د هغه متعلق راځي چې هغه ته یو کس لاړ، خواته یې لاړ او هغه کس عیسایي و، د مذهب نه عیسایي و، چې څنګه کېناست د هغه سره مجلس کې نو وی حضرت ستاسو نه یو سوال کوم. هغه ورته وی وکړه 20 سوالات خو وکړه. وی سوال ستانه دا کومه چې 2 کسان دي، یو کس پکې اوده دی، بل کس پکې یخ ناست دی، په لاره کې ناست دی او ستانه لاره ورکه شوه او ته روانې یو ځای ته رسې، نو ته به د چا نه تپوس کې؟ د دې اوده کس نه به تپوس کې که د یخ کس نه به تپوس کې؟ قاسم نانوتي رحمه الله ته د عیسایي دا سوال وکړ. قاسم نانوتي رحمه الله ته الله جل جلاله فراست ورکړی و، زیرکي ورکړې وه، دقه نور خپل ورکړی و. د عیسایي مطلب دا و چې دی به اوس ووایي چې یاره چې کوم اوده دی نو هغه خو هسې اوده دی، د تپوس کولو ضرورت نشته دی، دا کوم چې یخ دی د ده نه به تپوس وکړم، لاره به راته وښیي او په حقه لاره به ځم، هغه چې راته کومه ښودلې ده. هغه ورته وی زه به ورسره هم کینم. هغه ورته وی زه به د هېڅ چا نه تپوس نه کوم. عیسایي ته جواب دا ورکړه، زمونږ د مولانا ورته جواب څه ورکړه چې زه به هم د دقې کسانو سره کینم، دا یو به ودی چې کله راپاسي نو بیا به نورڅخه نورې خبرې کوو. وی ولې به کینې ته؟ د هغه عیسایي مطلب دا و چې ګوره تاسو په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ، هغه چې کوم دی نو نعوذ بالله د دنیا نه تللی دی، وفات شوی دی، قصه یې ختمه شوې ده. د هغه مثال داسې دی لکه دا اوده سړی، او ستاسو عقیده دا نه چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام خو دنیا کې په اسمان کې چې کوم دی نو ژوندی دی، نو ته به اوس ما ته ووایې د هغه زړه کې دا و چې لکه زه به د دې اوده نه تپوس نه کومه، نو د دې مثال داسې شو چې لکه د پیغمبر په محمد مصطفی په لاره باندې به نه ځمه، او کوم چې ژوندی دی د هغه تشبیه خو هغه د عیسی علیه السلام سره ورکوله، او د دې یخ نه به تپوس وکړم نو د ده په لاره به لاړ شم. نو حضرت قاسم نانوتي رحمه الله ورته داسې جواب ورنه کړه چې د اوده نه به تپوس، د دې یخ نه به تپوس کو. جواب یې ورته ورکړه زه به کینمه، دا بل سړی چې کوم ناست دی دا هم زما په شانتې مسافر و، ده هم د لارې معلومات کول، خو دا سړی اوده ولیده، دی ورسره هم کېناسته، زه به ورسره هم کینم چې کله راپاسي
نو دواړه به تې تپوس وکړو لاره به راته سیده کړي او پاکه لاره باندې به لاړ شو. مطلب دا دی چې حضرت عیسی علیه صلات وسلام که چرې په اسمانونو کې ژوندی دی نو هغه هم په دې انتظار باندې ژوندی دی چې آخري وخت کې به زه دنیا ته کوزېږم او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغې په ذات باندې به ایمان راوړم، د هغې په امتي په یو شکل کې به د هغه په لاره باندې تګ کوم. داسې جواب ورکړه چې دلته کې د عیسائی ته د سرې نه پته ونه لګېده چې یاره دته څنګه چې کوم دی نو زما اندازه وشو. دې ته ویلی شي فراست. خلک وایي که نه د بزرګانو وایي ډېر لوی نظري، دا دقه نظر دی چې انسان ته وګوري د هغه دنیا بدلی، د هغه دنیا بدلی. هغې زمونږ او ستاسو په شان دا ګناهګارې سترګې چې زمونږ کمې دي داسې نه وي چې بس هر سړي ته ګوره او دا خو د زمانې بزرګ دی بس په ده باندې ختمه ده. په جومات کې څوک ولید او ته وایې چې د زمانې زبرګ دی په ده باندې، نه، هغې د دې زړه په دې سترګو باندې ګوري. امام قشیری رحمه الله فرمایي ما من رجل په دنیا کې هیڅ یو سړی نشته الا له 4 اعین مگر د هغه دپاره 4 سترګې دي. عینان فی رأس ينظر بهما امر دنیا. الله جل جلاله هر یو انسان له 4 سترګې ورکړي، 2 سترګې په سر کې دي. په هغه 2 سترګو باندې د دنیا دا امور ګوري. ينظر بهما امر دنیا، د په دغه 2 سترګو باندې د دنیا دا کارونه، دا کار ښه دی دا بد دی دا ګوري. او 2 سترګې عینان فی قلبه، 2 سترګې د ده په زړه کې دي. ينظر بهما امر دیني، په دې 2 سترګو باندې په زړه کې چې کومې دي په دې باندې دینی امور دی ګوري. دا کار زما لپاره درست دی وکړه. په دې سترګو باندې دی خو د خلکو شکلونه ګوري چې یاره پلانکې سړی ډېر ښکلی دی، ډېر ښه دی، د مخ نه سم نور خیږي، ډېر ښه تک کوي. او په زړه کې چې کومې 2 سترګې دي په دې 2 سترګو باندې دی د هغه کردار او د هغه شخصیت ګوري. په دې 2 سترګو باندې دغه سړی د دنیا نقصان ګوري که چېرې دا شی مې واغست سبا به خرڅېږي نه، هسې نه ډوب شم پیسې مې ډوبې شي. او په دې 2 سترګو باندې دی د آخرت سودا کوي، د آخرت سودا کوي. خپل نقصان جومات ته لاړم، مونځ مې ونه کړ، تلاوت مې ونه کړ، هسې نه آخرت مې غرق شي. دا په دې 2 سترګو باندې دی ګوري. په دې 2 سترګو باندې دی فرش ته ګوري. او په دې زړه په 2 سترګو باندې دی عرش ته ګوري. په دې 2 سترګو باندې د مادیت ګوري، روپۍ پیسه لټوي. او په دې 2 سترګو باندې د مادیت ته نه د برکت ته ګوري. دا فرق دی د بصارت او د بصیرت. الله جل جلاله انسان ته بصارت هم ورکړی دی، بصیرت هم ورکړی دی. بصیرت ته انسان نه ولې لاړ شي. نن که زما سترګو نظر کم شي نو زه پریشانه یم، یاره څه په نظر باندې نه راځي. اعلی ډاکټر له به ځم، ځان له به چشمې ښه پرایم به ګورم چې یاره ښه ښکارم، ځکه د سترګو نظر مې کم شوی. خو دا نظرونه زمونږ د دې 2 سترګو ده، په زړه کې چې کومې سترګې دي دا مکمل ختم شو دي. مونږ ته احساس هم نشته دی چې په دې زړه کې هم لا سترګې، دومره نظر ختم شوی دی، بلکل پردې پرې راغلی. د زړونو په سترګو باندې مکمل پردې راغلي دي، پته راته هم نه لګي چې په زړه کې هم لا سترګې. خو دا هم زموږ څه نشته دی چې یو ډاکټر له تله غواړي. د دغې لاندې سترګو علاج کول پکار دی. په زړه کې چې کومې سترګې دي د دې سترګو علاج پکار دی. چې کله د دې علاج وشو د دې زړه د سترګو کامیابي زمونږ مقدر ده. خو که چېرې دا سترګې دغه شان لندې وي نو دا 2 سترګې خو د کافر سره هم ورسره دي.
پہچان خو د ښه او بد د دنیا په معاملاتو کې کافر هم کولی شي. کمال خو دا دی چې ستا هغه عینان فی قلبي، هغه دوه سترګې چې په زړه کې د انسان دي هغه دې روښانه شي، هغه دې کار شروع کړي. او امام غزالی رحمه الله بیا احیاء علوم الدین کې ارشاد فرمایي چې تاسو دا مه ګڼئ چې په دنیا کې به د چا نظر کم شي، نو هغه چې څنګه دیوال ته ګوري هغه ورته دون ښکاري، یو سیندري ګوري نو هغه ورته خړه ښکاري. نو سبا د قیامت په ورځ د چا دا دوه د زړه سترګې چې کمزورې شوي، د دې نظر کمزوری شو، جنت ته دې هم دا سړی داخل شي. خو لیکن د الله جل جلاله دیدار چې کله کوي نو د الله جل جلاله دیدار به هم په دقه دونو سترګو باندې کوي، په دې کمزورو سترګو باندې کوي. شفاف په د الله جل جلاله د دیدار نه مزه دی نشي اخیستی. افسوس په دې خبره باندې دی، هسې نه چې زمونږ دا زړه دا سترګې کمزورې پاتې شوي آخرت ته لاړو. او من کان فی هذه اعمى فهو فی الاخرة اعمى. څوک چې په دنیا کې ړوند پاتې شو، د ده زړه کمزوری پاتې شو، تکتور پاتې شو، فهو فی الاخرة اعمى، دغه سړی به په آخرت کې هم دقه شانتي. دا دې څوک ذهن کې نه راولي چې په دنیا کې به چې څه کار د شرارت وي، د خرابۍ وي، هغه به زه کوم، او آخرت کې الله مالک دی، غفور رحیم دی، کیږي به هسې به مونږ معاف کوي. دا خبره د هسې بې څه څوک په ذهن کې نه راولي. دا دنیا د دې دپاره ده چې ته دلته کې کرونده وکړي، دغه زړه صفا کړي، د دې نه حسد، د دې نه بغض، د دې نه کینه، د دې نه دشمني، دا هر څه چې کوم دی نو ته لرې کړي. د هغې نه بعد ته که د الله جل جلاله دیدار کې نو ته به پرون سترګې باندې کې تا ته به کلاو ښکاري د الله جل جلاله د دیدار نه مزه اخلي. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا، د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې بعضې خلک خاص بندگان د الله جل جلاله داسې دي، ان لله عبادا، بعضې بندگان د الله جل جلاله خاص داسې دي چې خلک ګوري او چې ينظرون بعلم التوسم، هغه خلکو ته ګوري په علم توسم سره. علم توسم دې ته ویلی شي چې یاره دې سړي ته ما وکتل، د دې نشانې د نښې د بزرګۍ پته ولګېده چې دا سړی نیک کوکاره دی، نیک کرداره دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت دی. بعضې خلک په دنیا کې دغه مقام ته ورسي چې چاته وګوري یاره دا سړی چې کوم دی نو د دې درجې دی. د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق راځي، د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی. یو ورځ راووته د خپل کور نه، حارثه یو نوجوان دی، دو سره ملاقات وکړو. تپوس د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کوي کیف اصبحت یا حارثه، حارثه شپه دې څنګه تېره کړه، سحر څنګه شو؟ هغه ورته وایي د الله رسوله پکا مؤمن وم، ډېر ټیټ په ایمان باندې مې شپه تېره کړله. پیغمبر خدا ورته ارشاد فرمایي حارثه دا څه خبره کوې ته؟ په دې خبره باندې نظر ثانی او نظر ثالث وکړه، دا خبره دې لږه وګوره ویتله، ډېره جوړه خبره دې وکړله، څنګه دې ډېر په مضبوطیا سره دا خبره وکړه چې زه ډېر کلک مسلمان وم او سهار مې که. وایي د الله رسوله په داسې حال کې مې سهار که چې د شپې نه مې ځان الله تعالی ته وسپاره، چې کله مې الله تعالی ته ځان وسپاره نو ټوله شپه الله تعالی ته ودرېدم او الله تعالی سره مې راز و نیاز وکړو، ومې ژړل او عبادت مې وکړ، د سهاره پورې مې د الله جل جلاله په دربار کې زار و قطار وژړل. او چې کله سحر شو نو روژه مې ونیوله او دا ماښام شو. وی نور وایا، او د ورځې مې بر عرش د الله ولیده. حارثه ورته څه وایي؟ د الله پیغمبره، د الله نبی، د ورځې مې عرش د الله ولیده.
وی نور دې څه وکړه؟ وی د الله پیغمبره جنت مې ولیده. یا په خوب کې نه، په خوب کې نه، په یخه باندې جنت مې ولیده. جنت کې دې څه ولیدل؟ جنت کې مې جنتیان ولیدل چې یو بل ته غاړې ورکولې. وی نور دې څه ولیدل؟ وی جهنم مې ولیده. په جهنم کې دې څه ولیده؟ په جهنم کې مې دوزخیان ولیده چې د سپو په شانتې غپېده. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې د هغه دا مکالمه واورېده نو ارشاد ورته فرمایي، وایي چې حارثه هم دقه ایمان دی، هم دقه ایمان ته د الله جل جلاله معرفت حاصل کړی دی، هم په دقه باندې قائم اوسېږه. دې ته ویلی شي فراست، دې ته ویلی شي د الله جل جلاله د طرف نه نور. بعضې مؤمنان داسې دي، قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې موږ ورته نور ورکو، د هغه نور د وجې نه چې کوم دی نو دیو په دنیا کې تک کوي. کومې تیارې چې دې ته مخې ته راځي، هغه تیارې چې کوم دی نو هغه نور چې ما ورکړی وي هغه ورته رڼا کوي، دی پکې مخې ته روان. 10 کاله بعد 20 کاله بعد به یو کار کیږي، خو الله جل جلاله دله دومره زیرکي ورکړي وي، دومره لوی وسیط سوچ ورکړی وي چې هغه خرابېږي نه. الله جل جلاله غورځوي نه. که چېرې قسم وخوري په یو کار باندې، لو اقسم علی الله لابره. داسې خلک ظاهري طور باندې خو د هغې ډول او سینګار نه وي، کمزوري سادهګان، دا ویښته پرې راخوارئ صحیح، خو لیکن الله جل جلاله د هغې دومره خیال ساتي. که چېرې قسم وخوري په یو کار باندې، یاره چې قسم دی نن به باران کیږي، اگر چې الله جل جلاله په هغه ورځ باندې باران نه کوي، خو د هغه قسم هغه پکې بری کوي او په هغه ورځ باران وکړي. داسې خلک الله جل جلاله خپل مؤمنان چې فراست ورته ورکړي، هغه داسې. دا فراست زموږ اکابرو ته میلاو شوی. د جنید بغدادي رحمه الله متعلق راځي، ورځ فل مسجد کې بغداد کې ناست دی، یو نوجوان راننوته او د دې حدیث تپوس یې وکړو. فورا چې راغی غټ پټکې جوبه ځان یې ښه برابر کړی د مسلمانانو د یو لوی عالم په شان ځان یې برابر کړی دی. تپوس کوي، وایي جنید بغدادي د دې حدیث متعلق ته څه وی چې اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. تاسو د الله جل جلاله د مؤمنانو چې کم فراست یې ورکړی د هغې نه ویرېږئ، ځکه چې د الله جل جلاله په نور سره هغه ګوري. د دې حدیث متعلق څه وی؟ جنید بغدادي رحمه الله هغه په خپل ځای ناسو اشاره وکړه، نوجوان لول راشه، نوجوان نه عیسایي لول راشه چې کلمه راته ووایم، د هغې نه بعد به د دې حدیث په مطلب باندې پوه کړم. نو دا هغه فراست او فورا هغه خو شکل او صورت ته څه جوړ کړی و، د یو لوی عالم پټکې جوبه یې والوه. مطلب یې دا و چې دی به ما کښېنوي، ما ته به چې کوم دی نو تفصیل جوړې کړي او چې شرحه کې دا راغلی دی، پلانکي کې دا نه. هغه یې فورا په زړه نظر وکړو، وی دې خوا راشه، ستا په زړه کې خو لا ایمان نه دی ننوتی. دې ته ویلی شي فراست. هغه چې کله دا خبره واورېده چې ما ورته څه ویلي نه و شکل و صورت نه، او چې دی پوه شو دومره زر په ما باندې چې زه عیسایي ما، فورا چې کوم دی نو دوزانو شو، کېناسته او هغه ته یې وویل چې ما ته کلمه ووایه او مسلمان شو. دا یې فراست. دا به د څه د وجې نه راځي؟ دا فراست انسان ته به دا څیز کله حاصلیږي؟ دا به د یو څو وجوهاتو امام قشیری رحمه الله رساله قشیری کې ذکر کړي، یو څو خصوصیات دي، یو څو څیزونه دي. هغه چې کله انسان په ځان لاګو کړي دا څیز هغه ته حاصلیږي، یعنې د زړه سترګې کولاوي. اولنی څیز چې کوم دی نو هغه دا دی چې دا انسان به خپل نظر د دې حفاظت کوي، د خپل نظر حفاظت به کوي چې کوم څیزونه په ده باندې حرام دي هغې طرف ته به دی نه ګوري. که هغه د هر څه سره تعلق ساتي چې کوم څیزونه په ده باندې حرام کړی شوي دي، هغه څیز ته به دی نه ګوري د نظر متعلق چې کوم څیزونه په ده حرام دي. یو څیز. دویم څیز چې دا انسان به ځان د شهواتو نه منع کوي. چې کله شهوات په ده حمله کوي، دل ورته سوی، من چاهی زندگی ورته سوی چې دا کول پکار دي، دا کول پکار دي، دا نفس به دی بسایز کوي، دی به دباوی ده.
د هغې نه بعد به دی چې کوم دی نو په درسته لار باندې رواني د ده به د زړه سترګې کولاویږي. دوه شو. دریم څیز دی به مراقبه کوي. مراقبه دې ته ویلی شي چې په خپل ذات باندې به نظر کوي. درنګ به تیری وخت به تیری په دې سیس کې چې یاره زما څومره زندګي تیره شو، زه پروس کال څنګه وم او څه کال څنګه شوی، زما معاملات د سحر د مونځ نه بعد څنګه، زما اخلاق د سحر د مونځ نه بعد څنګه، اوس د ماسپښین د مونځ نه بعد څنګه شو، ما دومره عبادت وکړو په ما کې څومره فرق راغی. دی به په خپلو اعمالو سوچ وکړي ما ته د مونځ د ادایګۍ حکم شوی دی، مونځ ما په کومه طریقه سره ادا کړ، ما نن د پیغمبر طریقې په ځان باندې څومره لاګو کړي. ځکه چې اوس مړ شم زما غسل وکړی شي، زما کفن، زما دفن هر سره وشي، په قبر کې کېښودلی شم، دا خلک زما نه را روان شي او په دغه وخت کې نکیر منکر ما ته ووایي چې مر ربک رب دې څوک دی، نو زما دا ژبه د دې لایقه ده چې په دغه ژبه باندې زه دغې فرشتې ته ووایم چې هغه رب زما دی، تی چې څنګه پیدا کړی او زه یې څنګه پیدا کړی. چې زما نه زما د پیغمبر تپوس وشي چې ما تقول فی هذا الرجل، د دې سړي په باره کې څه وی، نو آیا زما دا ژبه به دا قوت لري، زما ژبه به دومره درود به ما ویلی، دومره د پیغمبر طریقې به ما اپناو کړي چې زما نه بس نااشنایي نه وي، ناانجاني به زما نه وي، او زه به په دغه وخت کې ووایم چې دا چې دا لویه هستي چې کومه ده نو دا خو زما پیغمبر دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی. دا مراقبه کول چې کله انسان دا مراقبه وکړي د ورځې یو ځل صرف کوئ، ځان ته سوچ کوئ، محاسبه کوئ چې زه څومره په اوبو کې یم، څومره په وچه باندې، د دې سړي د زړه سترګې به کولاویږي. بل تاسو ته ما څو څیزونه ذکر کړل، 3 څیزونه ذکر کړل. څلورم څیز دا دی چې دا سړی به په خپله شاته شوي زندګۍ باندې سوچ کوي، یعنی هغه نعمتونه به ځان ته رایادوي چې الله زه څه وخت داسې وم چې زما به بیزار هم نه و، څه وخت داسې و چې زما به کپړې هم شلېدلې وي، څه وخت داسې و چې زما سره به جیب کې 1 روپۍ هم نه وه، اوس تا په ما باندې څومره نعمتونه کړي دي، د هغه نعمتونو شکریه خو زه نشم ادا کولی. ای الله جل جلاله ته